تاسو ته معلومه ده چې دا څو ورځې بلکې ډیر وخت وشه چې د پاکستان حالات دا په شا باندې روان دي. ولې روان دي؟ نو ګوره دې بنیادي وجې دي چې کوم دلته لوی لوی خلک دی، لوی کوم چې سیاستدانان دي، کوم چې وکیلان دي، کوم چې لوی خلک دی، دا ارمی مشران دي، دغه رنګې پرایم منسټر دی، د ایسای مشران دي، لوی خلک چې دا ملک چلی، هر یو کس ته ځان له سزا میلاویږي. خو سیاستدانان دي نو دا خو ډیموکراسي د پاکستان کې جمهوریت دی، هغوی ته ځان له وال میلاویږي، ځان له په یو عذاب باندې مخته شوي دي، ځان له ته وهل میلاویږي، ځان له وال خوري. دغه رنګې پسې راځه پولیس دي چې دا ملک کنټرولوي، د دې ملک واکداران یې ځان جوړ کړي دي، هغوی ځان له وال خوري. دغه رنګې کیسان دی، هغې ته ځان له وال میلاویږي. دغه رنګې سټوډنټس دي، هغوی ته ځان له وال میلاویږي. تاسو به ګورئ دا څو ورځې وشوې های سکول چې کوم ګارډ دی هغه چې جینۍ ریپ کړي ده، هغه رابېرته څه حالات شروع دي. دغه رنګې د عمران خان دپاره مخکې راوتلي د هغوی سره څه حالات شروع دي. نو سټوډنټس ځان له وال خوري، سیاستدانان ځان له وال خوري، هر یو کس ته ځان له وال میلاویږي. دا د ملک حالات روان دي. مذهبي جماعتونه هغه ځان له یو ځای کېږي نه، دا ټول مذهبي جماعتونه دي، لیکن بعضې د علماو صرف د علماو پارټۍ نه، دا علماو پارټۍ هم نه را یو ځای کېږي، په خپل منځ کې پکې اختلافي. نو دا ملک ځکه شاته روان دی. هر یو کس چې راځي نو سوچ یې دی چې زه ځان موړ کړمه، نور چې څه کېږي هغه به کېږي. هر یو کس دا د یو کس سوچ نه کوي چې یو کس پرایم منسټر وي، یو کس وزیر اعظم وي، یو کس د دې صوبې وزیر اعلی وي، یو کس دغه رنګې د عیسائی مشر وي. دغه سوچ پرېږده، ته چې په کومه طبقه کې، ته چې تاله چې الله څومره مشري درکړې ده، ته په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې سړی څومره کرپټ دی. هر یو کس د خپل وس موافق دا کرپشن کوي، لګی دی، محنت کوي. الله رب العزت چې کم رزق تاله لیکلی هغه رزق وخت اسم تا ته میلاویږي، خو لارې تا ته اختیار درکړي د لارې چې کو په صحیح لارې ګټې هم دغه رزق به ته میلاویږي، کو په حرامه لار باندې ګټې هم دغه رزق به ته میلاویږي. تاله خو الله د بل چا رزق نه درکوي، ستا د پیدایش نه مخکې، د دنیا د پیدایش نه مخکې، بلکې الله رب العزت دا هر څه د انسان تقدیرات لیکلي دي چې دته به دا رزق میلاویږي، پلاني ځای کې به خوري، په پلاني ځای کې به مري، دا هر څه لیکلي. لیکن د لارې اختیار الله رب العزت تعالی درکړی دی. وهدیناه النجدین، الله فرمایي موږ دوه لارې دې ته ښودلې دي. نو ګوره چې کوم رزق تا ته میلاویږي، په کومه لار تا ته میلاویږي، نو هغه لار ولټوه چې دا لار صحیح ده که غلطه ده. دغه رنګې کو هر یو کس په خپل ګریوان کې سوچ وکړي نو ګوره پاکستان به کم ځای ته ونه رسي. خو به هر حال حالات ډېر بل شانتي روان دي. کو تاسو ګورئ نن سبا سټوډنټان کوم حالات ته روان دي. دا د تربیت خبرې اصل کې اسکول مدرسه دې ته خلک ماشومان د دې دپاره رالیږي چې تربیت یې وشي، علم حاصل کړي، خپل د مور او پلار دغه رنګې د خپلې معاشرې حقوق وپېژني. د دې دپاره خلک بچې مدرسې ته هم رالیږي او د دې دپاره خلک اسکول ته هم رالیږي، تربیت دپاره رالیږي، د پیسو د ګټلو دپاره چې سبا له زما زندګي ښه اسکول د دې دپاره رالیږي. حالانکې دا څه شروع دي؟ بنیادي وجه داره، بنیادي اهم نکات او اهم نکته داره چې کله اسکول ته ماشوم ولېږي نو شاته تپوس پکار دی، هغې نه معلومات پکار دی. که 10 منټه لیټ شي ته ولې لیټ شوې، ولې ناوخته رالې، باقاعده چې اسکول کې لیټ کړي، اسکول کې معلومات پکار دی پرنسپل نه، ته ولې د ماشومان لیټ کې. لیکن دا چرخونه شته چې چا څه پیسې سیوا دي دغه زور سیوا دی، وایي مجارټي ان اتارټي، چې چا څه زور چا شور دی بس د هغه هر څه چلیږي. نو چا څه چې پیسه ده، چا چې خلک ناحق ځام پسې ودرولې دی، هغه هر څه شي کولی. هغه څوک چې حق خبره کوي نو سبا راوري بیا به یې ځای بلي.